سلامونه ملګرو په لومړني ټي20 میچ کې پاکستان د آیرلند نه شکست خوړو چې په دغه شکست باندې پاکستان کرکټ ټیم سپیشلی بابر اعظم د ډیر غټ تنقید ښکار جوړ شوی دی. مکمل خبره په دې ویډیو کې کوو چې پاکستان په څه وجه باندې د آیرلند نه لومړني ټي20 میچ بایلو. په دغه میچ کې پاکستان کرکټ ټیم کومې غلطیانې کړې وې، بابر اعظم څه غلطي کړې وه، او پاکستان کرکټ ټیم چې کوم ټي20 ټیم دی یو فل سټرینث ټیم دی، مطلب دې نه ښه کیلاډیان به پاکستان ته کم ځای میلاویږي. داسې کیلاډیان چې بالنګ بیټنګ هر څه برابر دي، دې نه ښه کیلاډي مطلب نشته چې هغه موږ په ټیم کې ورواچو. بیا ولې پاکستان کرکټ ټیم میچ نشي ګټلی؟ نیوزیلینډ نه په خپل کور کې میچونه بایلل، په خپل ہوم ګراوند باندې نیوزیلینډ نه میچز بایلو. اوس آیرلینډ نه آیرلینډ کې میچ بایلو چې د آیرلینډ ټیم او د پاکستان ټیم که چېرې ته کمپیر کې نو پاکستان ټیم ته یو ډېر فل سټرینث او ډېر مضبوط ټیم دی. جی خبره کوو چې پاکستان کرکټ ټیم ټي20 سایډ چې کوم دی، ټي20 ټیم چې کوم دی، دی په څه وجه باندې ناکامه دی؟ غټه وجه چې کومه ده نن سبا که تاسو وګورئ ټي20 کرکټ چې کوم دی هغه اټیکینګ گیم دی. هغې کې کیلاډي اټیک کوي، که بالر وي هغه هم د وکټ اټیک کوي، او که بیټسمین وي هغه هم اټیکینګ گیم کوي. اور پاکستان کرنٹ ټي20 ټیم کې اټیکینګ کیلاډیان ډېر زیات کم دي چې هغه تعالی اټیکینګ گیم وکړي. اټیکینګ کیلاډیانو کې که زه تاسو لغټ مثال درکم، بیګاني میچ کې چې کوم پلینګ 11 یو پکې سایم ایوب اټیکینګ کیلاډي دی، یو پکې فخر زمان اټیکینګ کیلاډي دی، سهاده پورې افتخار چې کوم دی هغه هم اټیکینګ کیلاډي دی. نور چې څومره هم په دې ټیم کې کیلاډیان دي دا ټول ډیفینسیو کیلاډیان دي، اینکرز پلیران دي. اینکرز پلیر مطلب دا چې دی تعالی رن بال گیم کولی شي، دی تعالی سټرایک در کولی شي، خو بل سټرایکر هم پکار دی که نه، هیټر له سټرایکر مطلب چې هغه هیټینګ تعالی وکړي. لکه اینکر پلیر رضوان شو، اینکر پلیر بابر اعظم شو، اینکر پلیر دې نه علاوه اعظم خان مطلب سهاده پورې اینکر هم دی او سټرایکر هم دی، هغه بیګا فیل شو، اعظم خان فیل شو، شاداب خان هم سټرایک هم کولی شي او اینکر مطلب رن بال گیم هم کولی شي، نو هغه هم بیګا فیل شوی سې نه دی کړي. نو اټیکینګ گیم چې کوم دی، اټیکینګ گیم پاکستان له په ټي20 فارمیټ کې پکار دی او ورسره اټیکینګ کیلاډیان په ټیم کې ورچول پکار دي چې تعالی اټیکینګ گیم وکړي. په ټاس دوران کې دغه وي بابر اعظم وي چې 180 پورې ښه مطلب په دې ګراوند باندې ښه ډیفینس یو سکور دی که 180 پورې مونږ وکړو، دا مونږ پسې نه چیس کېږي. جي او ورپسې آیرلینډ چیس کړل ډېر په اسانه باندې نه، خو بیا هم آیرلینډ لپاره دا میچ ګټل دومره اسان نو چې څومره په اسانه باندې هغه یو ګټلو. د پاکستان بالنګ لاین اپ که تاسو وګورئ یار، لکه دې نه علاوه لکه شاهین او امیر نه پس په زه کم کیلاډي راولم چې به د پاکستان بالنګ کوي، یا نسیم شاه نه پس زه څوک راولم چې ټیم کې زه ورواچوم چې هغه ښه بالنګ وکړي. شاداب خان ګوره 3 اوور 31 رنزونه ورکړي، دلته زه بابر اعظم په کپتانۍ باندې هم غټ سوال اوچتېږي چې 3 اوور 31 سال لري هغه ورکړي، ته ولې څلورم اوور ورکړې؟ څلورم اوور کې هغه ورکړل 23 رنزونه، 3 اوور 31 او 4 اوور 54 شو دغه سکور. څلورم اوور نه دغه میچ نور هم لاړو د پاکستان د لاسونو نه، نو هغه یو غلطه فیصله بابر اعظم وکړه چې شاداب له څلورم اوور کو چې 3 اوور 31 هغه ورکړي، څلورم اوور کو په بل بالر باندې وکړه. سایم ایوب تاسو سره پارت ټایم بالر شته، افتخار تاسو سره شته، که چېرې ډبېدلی نو بیا هم زموږ به ویلو چې دا فیصله بابر اعظم غلطه وکړه. نو هغه ستا مین بالر چې کوم دی هغه هم ډبېږي او ته څلورم اوور هغه هم دوباره ورکې، نو دغه ځای کې په هغه باندې ډېر غټ کوېسټن اوچتېږي. دې نه علاوه سایم ایوب ګوره پاکستان چې دا سکور وکړو که نه، نو سایم ایوب پکې 45 رنزونه کړي په 29 چې دغه کیچ ډراپ شوی وي، دغه کیچ د سایم ایوب کیچ ډراپ شوی و. که چېرې دا کیچ د سایم ایوب شوی وي تاسو خپله سوچ وکړئ چې پاکستان 140 150 کې به ټوټل ټیم ریسټریکټ شوی و، ټوټل ټیم بوټ شوی. یو خو دغه ځای کې پاکستان مطلب دغه یو غټ دغه و. دې نه علاوه شاداب خان بالنګ یو غټ فیکټر و چې هغه 4 اوور 54 رنزونه ورکړي. بل شاهین افریدي د اماد وسیم نه مخکې راووتو په 19 اوور کې، 19 اوور مطلب ټول ډاټ لاړو صرف 2 چکې ولګېدې. هغه اور کې 12 رنزونه راغله چې شاهین افریدي 2 چکې ول، نور په 4 بالونه مس شو، 4 بالونه په ډاټ شو جی په شاهین افریدي باندې. نو که چېرې دا اماد وسیم وي نو کېدای شي هغه سنګل کړی وي، افتخار پکې چکه نیمه والی وي، یا اماد وسیم خپله هم چکه والی شي، نو کېدای شي دغه 12 رنزونو په ځای په دغه اور کې 18-20 رنزونه شوي وي. دغلته هم یو غټ کوېسټن مارک دی چې شاهین افریدي د اماد وسیم نه مخکې ولې راووتو. مطلب ډېر خلک په بابر اعظم باندې دا تنقید کوي چې دا PSL خو نه دی، دا خو ستا انټرنیشنل ټیم دی. هماغه په بابر اعظم باندې هم دغه تنقید روان دی چې یاري دوست دي. اعظم خان کنسسټنټلی بیا 0 رنزونه وکړه، اعظم خان نه علاوه شاداب خان چې کوم دی هغه په بیټنګ کې فیل او په بالنګ کې 54 رنزونه. نو دا مین اهم وجه وي چې دې غلطیانو په وجه باندې پاکستان بیګا د ټي20 میچ بایللی دی. جی تاسو هم خپله رای په کمنټ کې شریکه کولی شئ. ډېره زیاته مننه جی، والسلام.